السلام علیکم ما ټولو کورمیوالو وروڼو د ما یارانو دوستانو تاسو ته مو ډېر سلام وي د ما ګرانو وروڼو تاسو به دا څو ورځې کېږي فیسبوک باندې د یوه بچي ویډیو لیدلي وي او که چا نه وي لیدلي تاسو د لږه ویډیو وکسوئ بیا انشاءالله د دې په باره کې به زه تاسو سره مزید خبرې وکړم. اوس وړوکی بچی دی چې هغه د زړه مریض دی او ډاکټرانو وینا په مطابق چې د دې به د زړه اپریشن خامخا سرجري کوي دي. نو جاوید حسین چې کوم واس و کومې خرچې دي وکړلې. السلام علیکم ګرانو دوستانو ګرانو وروڼو زه جاوید حسین خبرې کوم. ما یوې میاشتې بچی دی دا حال د اپریشن څخه پیدا شولو بیا مو یوه ډاکټر ته بوتلو بل ډاکټر ته مو بوتلو هغوی ورته ویې کومې وکړله بیا لکه مو چې څوره خپله واسه وه هغه مو وکړه تقریبا 2.5 لکو ته مو خبره ورسېده خو هغه نه برداشت نه مو ووته. اوس دوباره ډاکټر 15 دن بعد غوښتی و خو مو څه واس نه و چې مو 15 ورځې بعد بیا به تلی وی و همدغې واجې نه اوس تقریبا دا څه ورځې کېږي دومره تکلیف دی ورته څه وشه خبره څه زړه د ورته نیولی نه شو. خو اوس زه خپله د چارې مزدورۍ همدا 200 روپۍ ورځې واخله سبزی ښه باده خبره کور کرایي دغه ونیوکو و نوره یې مو څه واس نوره نشته دی خبره څه زه دې علاج ونیوکو. نو وروڼو تاسو به دا ویډیو لیدلي وي دا جاوید حسین بچی چې دا یوه نیمه میاشته مخکې شوی دی او دې پلار سره ما بیګا خبرې وکړلې ما ورته ټلیفون کړی و چې یاره جاوید بھائی د تا بچي ته څه پرابلم دی او څه تکلیف دی دا تا ویډیو کړې وه هغه ما ته وویله چې نجیب بھائی دا بچی مو چې کوم اپریشن څه وشولو اپریشن نه بعد سپاتول کې څو ورځې اډمیټ و اډمیټ نه بعد څه کله ډاکټرانو چیک اپ وغیره وشولو هغه نه بعد هغوی دا وویله چې یاره دې زړه چې کومه پرده دی هغې پردې کې وینه جامع شوې دی نو هغوی ما ته وویله چې دې بچي او فی الحال څه اپریشن نه کېږي ویلې بچی دی وړوکی او دې ته به مو ټریټمنټ کوو او څه ټایمه پورې به دا مو دغه سپاتول کې ساتو بیا چې کله دا غوټ شي هغه نه بعد بیا مو دې ته اپریشن کوو. نو هغه څه کله ما خبرې وشولې چې خو د کوم د تو ټریټمنټ نه وویله دینې به څومره خرچه راشي یا ډاکټرانو ته څنګه څه ویلي دي نو هغه غریب پلار ما ته وویله چې نجیب بھائی دې ټریټمنټ نه تقریبا 3.5 لاک پورې خرچه راځي او دې ټریټمنټ چې کوم دی ما سره هېڅ واس داسې نشته دی زه یو ګاډی چلاوم او د چارې کوم زیات ورځې کې ما ته 400 500 ډېر زیات وي نه 800 روپۍ مزدوري وکړم. ما 3 بچی دي یو موبایل بچی دی نو ما زندگی ډېر زیاته په مشکل روانه دی اوس پورې تقریبا ما دینې 4 نه 5 لکه پورې یا 3.5 لکه پورې خرچه مو وکړله هغه ما ډېرې مشکل نه کله ونه راوخه کله بل نه راوخه. نو ګرانو قدرمنو وروڼو دا پیسې چې کومې دي ډېرې غټې پیسې نه دي دا دی به معصوم دا دی به ډېر ښکلي بل زندګي بچولی دی. نو زه دې ویډیو په ذریعې ټولو کورمیوالو وروڼو ته خاص طور مصورانو وروڼو ته هغه وروڼو ته چې هغه ما سپورټ کوي ما ویډیو سپورټ کوي او چې ما کوم مریض ویډیو اپلوډ کړی دی هغه سپورټ کوي نو هغوی د خدای ټوله خوشحاله باد لري زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې پلیز د کوم 3.5 یا 4 لاک روپۍ د غریب ته ضرورت دی چې دا معصوم زندگی بچیږي نو تاسې خامخا دې سره امداد وکړئ مدد وکړئ. تاسې ته بیا هغه پلار نمبر د مو ویډیو کو شو کېږي تاسې ډایرکټ هغه سره رابطه کولی شئ تاسې ډایرکټ هغه سره مدد کولی شئ موږ ترو تاسې پیسې استوئ د موږ کومه یوه چیریټي دی کازمي چیریټي اینډ فاونډیشن دې په ذریعه استوئ زموږ کنټیکټ نمبر به تاسې ته شو کېږي دا ونیا تاسې موږ سره کنټیکټ کولی شئ تاسې دې نه پیسې رسولی شئ کوم خیل ته تاسې ته خوند درکوي پلیز تاسې دغه معصوم سره او خاص کر دغه مظلوم پلار سره مدد وکړئ چې دا ګلو نه ښکلی ځوای خدای زندگی بچ کی ویری څه د درد د تکلیف مخفله لیدلې دی خدای چاته د بچی درد چاته د بچی تکلیف ورته ما کې ډېر سخت درد وي ډېر زیات تکلیف وي بس خدای موږ ته دعا کوئ چې خدای دې موږ ته زړه صبر وکړي او موږ بچی نه هغه خوسیا فرشته وه هغه خدای وبخښه هغه له مخه خدای مونې او موږ کور والا نه رحم وکړه. نو زه تاسو ته دوباره ریکویسټ کوم چې پلیز
څومره زیات نه زیات زر کېږي د بچي سره امداد وکړئ. عید نه بعد د بچی وخت دی هلته به اډمیټ کېږي او دیني تقریبا 3.5 نه 4 लाख रुपये پورې او پیسې لګېږي. پلیز تاسو څومره زیات کېږي دې سره امداد وکړئ. تاسو ټولو وروڼو ته زه گزارش کوم چې د ما پیج خامخا فالو کړئ، چې د ما کوم یوټیوب چینل دی دا تاسو سبسکرایب کړئ. او زه دغه ویډیو په ذریعه خدای ته سوال کوم چې خدایا ای څومره کورمیوار وروڼه دي هغه مسافرون دي بهر ملکو کې دي چېرته دي خدای ته په خپل حفظ و امان کې وساته او داسې بیماریو نه ټوله ایمو یاران د مو دوستان ایمو چې کوم سپورټ کوي او ټول بچي اولاد او ټوله هر څه ټوله کور والا په خپل حفظ و امان کې وساتي. تاسو ټولو ته مو ډېر ډېر سلام وي، ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.